بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 63 نمبر درس دی او په نن درس کې به انشاءالله موږ نن تمرین حل کوو، یعنی مشق به کوو. د مشق کې راله سوالات راکړي دي. اول نمبر سوال یې راکړی د مخکیني فعلونو په شان د یجتنبو، د یسمعو او د یترکو وغیره نه د نون ثقیله او د نون خفیفه پوره ګردان وکړئ. نو موږ له دا اول سوال راکړی، په دې کې موږ له درې صیغې راکړي: یجتنبو، یسمعو او یترکو. نو د دې به موږ نون لام تاکید به نون ثقیله ګردان هم کوو، لام تاکید به نون خفیفه ګردان به هم کوو. نو ما د اسانتیا لپاره د وخت د وخت دغه لپاره چې وخت هم ډېر ونه لګي، د هغې د بچت د وخت د بچت دپاره ما دا ګردانونه مخکې نه ولیکل. نو د یجتنبو نون ثقیله ګردان، د یجتنبو نون ثقیله، لام تاکید به نون ثقیله. نو لیجتنبن، لیجتنبان، لیجتنبن، لتجتنبن، لتجتنبان، لیجتنبنان. لیجتنبن هغه یو سړی به خامخا پرهیز کوي، لیجتنبان هغه دواړه سړي به خامخا پرهیز کوي، لیجتنبن هغه ټول سړي به خامخا پرهیز کوي. لتجتنبن هغه یوه ښځه به خامخا پرهیز کوي، لتجتنبان هغه دواړه ښځې به خامخا پرهیز کوي. لیجتنبنان دلته کې به دا نون ثقیله ولګي، لیجتنبنان هغه ټولې ښځې به خامخا پرهیز کوي. لتجتنبن ته به خامخا پرهیز کوي، لتجتنبان تاسو دواړه به خامخا پرهیز کوئ، لتجتنبن تاسو ټول به خامخا پرهیز کوئ. لتجتنبن ته یوه ښځه به خامخا پرهیز کوي، لتجتنبان تاسو دواړه به خامخا پرهیز کوئ، لتجتنبنان تاسو ټولې به خامخا پرهیز کوئ. لاجتنبن زه به خامخا پرهیز کوم، لنجتنبن موږ دوه یا ټول به خامخا پرهیز کوو. نو دا خو د لام تاکید به نون ثقیله د یجتنبو ګردان شو. اوس په د یجتنبو نون خفیفه ګردان کوو. نو نون خفیفه ما تاسو ته مخکې نه ویلي چې هغه په اتو صیغو کې نون خفیفه لګېږي. لام تاکید به نون ثقیله، نون خفیفه. ګوره یجتنبن دا د واحد مذکر غایب صیغه ده. نو لیجتنبن هغه یو سړی به خامخا پرهیز کوي. بیا تسنیو سره لام دا نون ثقیله نه لګي، بیا جمع سره لګي، جمع مذکر سره. لیجتنبن هغه ټول سړي به خامخا، لیجتنبن هغه یو سړی به خامخا پرهیز کوي، لیجتنبن هغه ټول سړي به خامخا پرهیز کوي. دوه کسان ته ختم شو، تسنیه سره نون خفیفه نه لګي. بیا لتجتنبن هغه یوه ښځه به خامخا پرهیز کوي، نو بیا تسنیه او جمع مؤنث سره نه لګي. بیا لتجتنبن ته یو سړی به خامخا پرهیز کوي، لتجتنبن تاسو ټول سړي به خامخا پرهیز کوئ، نو تسنیه هغه پکې بیا رانله. لتجتنبن ته یوه ښځه به خامخا پرهیز کوي، بیا د مؤنث تسنیه او جمع دواړه صیغې پکې دې سره نون خفیفه نه لګي. بیا لاجتنبن زه به خامخا پرهیز کوم، لنجتنبن موږ دوه یا ټول به خامخا پرهیز کوو. نو ګورئ لیجتنبن، لیجتنبن، لتجتنبن، 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 لاجتنبن، لنجتنبن. نو دا خو د یجتنبو نون ثقیله او نون خفیفه ګردانو شو. د یسمعون نون ثقیله ګردان، د یسمعون لام تاکید به نون ثقیله ګردان. نو لیسمعن هغه یو سړی به خامخا اوري، لیسمعن هغه دواړه سړي به خامخا اوري، لیسمعن هغه ټول سړي به خامخا اوري. لتسمعن هغه یوه ښځه به خامخا اوري، لتسمعن هغه دواړه ښځې به خامخا اوري، لیسمعنان هغه ټولې ښځې به خامخا اوري. لتسمعن ته یو سړی به خامخا اوري، لتسمعان تاسو دواړه سړي به خامخا اورئ، لتسمعن تاسو ټول سړي به خامخا اورئ. که ته د خامخا په ځای باندې ضرور به ضرور استعمالوې نو ډېره ښه ده. لتسمعن ته یوه ښځه به ضرور به ضرور اورئ، لتسمعان تاسو دواړه ښځې به ضرور به ضرور اورئ، لتسمعنان تاسو ټولې ښځې به خامخا اورئ. لاسمعن زه به خامخا اورم، لنسمعن موږ دوه یا ټول به خامخا اورو. نو دا خو د یسمعو نون ثقیله ګردانو. اوس به د یسمعو نون خفیفه ګردان کوو. نو ګورئ ما تاسو ته ویلي وو چې هغه د واحد مذکر غایب سره لګي او د جمع مذکر غایب سره. واحد مؤنث سره لګي، بیا د تسنیه او جمع مؤنث سره نه لګي، بیا د واحد مذکر حاضر سره لګي، بیا د جمع مذکر حاضر سره لګي، نون خفیفه. نو ګورئ لیسمعن هغه یو سړی به خامخا اوري، لیسمعن هغه ټول سړي به خامخا اوري. لتسمعن هغه یوه ښځه به خامخا اوري، لتسمعن ته یو سړی به خامخا اوري، لتسمعن تاسو ټول سړي به خامخا اورئ، لتسمعن ته یوه ښځه به خامخا اوري،
لاسمعن زب خامخاورم لا نسمع من دوايا ټول بخامخاورو نو دا د يسمع نون ثقيله او نون خفيفه ګردان شو اوس د يترك نون ثقيله ګردان لا يتركن هغه یو سړی بخامخا پریدي لا يتركن هغه دوه سړي بخامخا پریدي لا يتركن هغه ټول سړي بخامخا پریدي لا تتركن هغه یو خزه بخامخا پریدي لا تتركن هغه دوه خزه بخامخا پریدي لا يتركن هغه ټول خزه بخامخا پریدي دا لا يتركن دی دا معنی په غلطه کې لا تتركن لیکل شوی دا اصل کې لا يتركن دی بیا لا تتركن ته یو سړی بخامخا پریدي لا تتركن تاسو دوه سړي بخامخا پریدي لا تتركن تاسو ټول سړي بخامخا پریدي لا تتركن ته یو خزه بخامخا پریدي لا تتركن تاسو دوه خزه بخامخا پریدي لا تتركنان تاسو ټول خزه بخامخا پریدي لا اتركن ز بخامخا پریدم لا نتركن موږ دوه ټول بخامخا پریدو اوس د يترکو نون خفيفه ګردان لا يتركن هغه یو سړی بخامخا پریدي بیا تسنیه سره نه لګي لا يتركن هغه ټول سړي بخامخا پریدي لا تتركن هغه یو خزه بخامخا پریدي بیا تسنیه او جمع مؤنث سره نه لګي بیا واحد مذکر حاضر سره لګي لا تتركن ته یو سړی بخامخا پریدي بیا تسنیه سره نون خفيفه نه لګي جمع مذکر سره لګي لا تتركن تاسو ټول سړي بخامخا پریدي لا تتركن ته یو خزه بخامخا پریدي نو مؤنث تسنیه او جمع سبیا نه لګي لا اتركن ز بخامخا پریدم لا نتركن مونږ دوه ټول بخامخا پریدو نو دا د نون ثقيله د يجتنبو د يسمعو د يتركو نون ثقيله او خفيفه دوه ګردانونه مې ولیکه نو د يجتنبو نون ثقيله ګردان وایو لا يجتنبن لا يجتنبن لا يجتنبن لا يجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا يجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا اجتنبن لا نجتنبن دا د نون ثقيله د يجتنبو ګردانو بیا د نون خفيفه ګردان لا يجتنبن لا يجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا اجتنبن لا نجتنبن اوس د يسمعون نون ثقيله ګردان لا يسمعن لا يسمعان لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا يسمعنان لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعنان لا اسمعن لا نسمعن اوس د يسمعون نون خفيفه ګردان لا يسمعن لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا اسمعن لا نسمعن اوس د يتركون نون ثقيله ګردان لا يتركن لا يتركان لا يتركن لا تتركن لا تتركان لا يتركنان لا تتركن لا تتركان لا تتركن لا تتركن لا تتركان لا تتركنان لا تتركن لا نتركن او د يتركون نون خفيفه ګردان لا يتركن لا يتركن لا تتركن لا تتركن لا تتركن لا تتركن لا اتركن لا نتركن نو دا مون سره اول نمبر سوال هغه مونږه پورا د نون ثقيله او نون خفيفه ګردان سره حل کو راتلونکي درس پر اجازه ول هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام